یو روایت کی راځي چې کوم مسلمان د زمان نه بعد قبله ته مخ او دا کلمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ليس زلوي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس زلوي أو لا درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم ما غدا ما زد رد ونم دي او آخر کی ورپسې دا جمله وعلينا معهم او د دې ټکی معنا دا وعلينا فمنهم دا درود او دا رحمتونه نازل کا معهم د نبی علیہ السلام دا اهل عیال ابراهیم علیہ السلام او دا اهل عیال سره نو چې دا وظیفه چې اصل سره وکړنه الله پاک فرشتو ته وایي س انعام دې د هغه مسلمان بنده چې زما تسبیح وي تهلیل وي زما په پیغمبر باندې درود وي او بیا ول الله پاک او زما بړی بیان کړه او بیا الله ولا په خپل جواب ورکړي چې ما د بخنه وکړه دې به وبخلو او د سفارش می قبول لی د خپل ځان په حق هم او د عرفات میدان چې څومره خلک دي د دې ټول په حق کې کړي ما ته سفارش کوي هم زه د سفارش منما